فيه صلى الله عليه وسلم وسادة فيه تماثيل. ما ډک د پیغمبر خدا لپاره یو بالغ چې پاغي کې تصاویر یو کپړه مې اګستی و او پاغي دنه مالوچ واچوله او هغه بالغ مې ولا ډک او پاغي کې پوټوان کانها نمرقتون تابویل ګنده هغه پرده ده. فجاء نبی علیہ السلام ما کراغه فقام بین البابین د دواړو دروازو پر منځ کې ودرېد او دننه راځي وجعل يتغير وجهه او شروع شو پیغمبر اسلام د مخ مبارکي بدلیږي د غصې نه. فقلت ما لنا یا رسول الله. عائشه ورته وایي موږ له څه چل کړی موږ د الله پیغمبره تاسو دونه غصه یو نه راځئ. قال ما بال هذه الوساده سهالت تر دې بالغ دا چې ستا پرې کمره کې پروت دی. قلت وسادة الله پیغمبر دا یو وساده دا یو دغه دی چې کوم دی دا بالغ دی. جعلتها لك ما ستا لپاره ساز کړی دی لتستجع علیها چې پرې سبلید ما تا لپاره یو قسم له تولۍ سازه کړی تولۍ په شکل باندې چې ته پرې باندې پاسه سبلی او دې وجې نه که داسې په فرش کې دا تصویرونه یو خلک پې ږدي او پاسه پې سبلي او کیني نو دغه کې بیا دونه دغه نشته. اگر چې عام طور سر جمهور علما دا خبره کوي چې دا په کومو ځایونو کې د تصاویرو ذکر راغلی دی او بیا نبی علیہ السلام لکه پای دا کړی لکه چې په وساده کې ده او په تکیا کې ده او د پاسه پې سړی کیني نو بیا خیر دی غږ نه دی کړی دا عام طور سره تصاویر د ونو تصاویر. قال اما علمت نبی علیہ السلام ورته وایي چې عایشې دا خو دې کار کړی دی چې تا بالغ ساز کړی دی او زه به ورته ډډه وامه خو ولې ته په دې پوهه نه یې د پیغمبر په کور کې اوسېږي چې ان الملائکة لا تدخل بیتا فیه صورة فرشتي هغه کور ته نه رادننه کېږي چې پای کې تصویر وي. وان من صنع الصوره او دا یو فرمایل یو څوک چې پوټوان سازي یو فوټوګرافري يعذب يوم القيامه دته به عذاب ورکړي کېږي په ورځ د قیامت نو په یقول الله به ورته وایي احیوا ما اخلقتم روح واچوئ پای کې چې تاسو ساز کړي تاسو چې کوم تصویرونه ساز کړي او مجسمې شابه دې کې روح واچوئ او نه به شي اچولی او په رښتې به نیغ وایي چې شابه او دا به راسټ کوک کړی. دا بله ورځي چې دا کې دا اتلس کسان وړه که نه نو دا موږ هوټل مخې ته سیند کې دا هوټل والا چې کوم دی نو شګه او دا ګټې کاڼي په دغه ټیټرو په دغه باندې راجمع کړي او ډبه یې ساره کړی. خو چا ورته ویل چې دغه را روان دی سیلاب ویل چې نه موږ خو دې د مشر پکې چې وه مشر هغه ټول لوی کمکل هغه ویل چې موږ خو ورځو موږ ډېر نه سارېږو پوټوان وباسو پوټوان ایستل شو پوټوان شو هیلې پوټوان ویستل پوټوان بیا خلکو دا دوی ویستل چې چغې والې او راوتې نه شو او داسې مرګ نه یې خدای پاک نه مې مسلمانو سره یا سړی دا مرګ را روانې ویني داسې او وسې نه رسي. او بیا زموږ حکومت ډېر نامتور حکومت دی دې په ځای چې هغې یې بچ کړی وی اوس د هغې په ځای کې هوټلې ورانوي یاره یو د سړی چې غلطه باندې شي نو یو کار یې غلط نه وي هر کار یې بیا د غلطي هر کار یې غلط کوي. نو حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت ابا طلحه
عبدالله بن عباس ما د ابو طلحه رضی الله عنه نو واوریدل یقول فرمایلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر اسلام نو اوریدلی دي ابو طلحه وی ما پیغمبر اسلام نو اوریدلی یقول لا تدخل الملائکه بیتا فيه كلب نشیدن کېدلې پرشتي یو کور ته چې پای کې سپی وي او ولا صورت او نه هغه کور چې پای کې تصویر وي ولا صورت تماثيل هغه صورتونه د بوتانو په شانتي په شکل باندې وي ایته پرشتي د رحمت نزي حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو ان بكير بن الاشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني دا خبر ذکر کئی چې د بسر بن سعيد سرا عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة هغه چې په تربیت د میمونی کې غټ شوی کومه میمونه زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر خو بي وا دا عبید الله خولانی داغي سره لوي شوی داغي په تربيت کې لوي شوی حدثهما زید بن خالد دي دواړو ته زید بن خالد بیان کړی دی چې ان ابو طلحه حدثه دی ابو طلحه دی زید ته بیان کړو چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة فرشتي د رحمت ندن کی یا کور ته پای کی تصاویر وی قال بصر وائی په مریضه زید دا استاد بیمار شو کوم استاد چې موږ ته حدیث ویلو زید ابن خالد بیمار شو نو پعودنا هو منګ بیمار پرسی ته لاړو ما او دا عبید الله خولانی مرګری دواړه کړه کلاس پیلو دي وای موږ د استاد جی ته پوس لاړو وإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ناسا په منګه داغه په کور کې د یو پردې سره ملاو شو چې پای کې تصاویر پټوانو پکې وای ما خپل مرګري ته ویل کلاس پیلو ته یاد دی به چې موږ ته حدیث ویل دی استاد چې موږ ته بلوت حدیث ویل ته یاد فقلت لعباد الله الخولاني لا ابو سروای ما خپل مرګري عباد الله خولاني ته پوسو کو چې علم يحدثنا في التصاوير ولدي استاد موږ له سبق په تصاویر کې بلو نه را کړي او اوس د پکور کې په پرده باندې تصاویر دي وقال انه قال الا الرقم نو ما ته عبید الله خولانی ویلی چې مرګري سبق دی پورا نه زوت کړي د پکې یو استثناء کړي وا چې الا الرقم په صوبه مگر هغه پټو چې هغه چاپ شوی په جامه کې په جامه باندې پټو دی او په جامه کې احساس شوی دی هغه یاد دی دا استثناء کړي وا ألا سمعته كان وردني قلت لا ما خندي وردني قال بلا قد ذكره حسن دا حق دا ټکی ذکر کړو دا ستاسو پر حاشیه کې په دی باندې خبره کړې ده دا وچی دا کم دی دا ارقم ګوره 5 حاشیه ته وګوره نقش فی ثوب که په جامه کې نقش دی دا یادی قاله علی قاری فی شرح المرقات قال الكرماني الرقم الكتاب والسوره غير الرقم بهرحال دا ويكي وفي الجمع يحتج به في إباحة
سور هي رقم وایتا بعضی کتابونو کې په دې باندې دلایل پیش شوي دي چې کومه دغه په جامه کې ساز شوی دی پوټو نو دې جواز شته دی لیکن جمهور علما وایي چې نه د هغې جواز هم نشته دی او دا ته چې کوم صورت ما ته ښکاره کوي دا هغه صورت دی چې د اونو صورتونه او د اونو په تصاویر کې خو څه نشته اصل خبره د حیوانات دی د حیواناتو په د غرونو پای کې څه نشته بیا مخکې راځئ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني عمر عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل د نبی علیہ السلام سره جبريل وعده کړی و زبر اعظم خا وقال ان بیا رانغه چې بیا راغی جبريل تا ما وعده کړی و هغه ویلاو ما وعده کړی و او ان لا ندخل بيتا فيه سوره ولا كلب منګه هغه کور ته نه نوځو چې په کم کور کې پټوي یا پای کې سپېوي حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده کله چې امام دا وایي چې سمع الله اوري الله قبلي الله لمن دا هغه چا حمده چې څوک د الله حمد وایي نو الله یې قبلي نو فقولوا اللهم ربنا لك الحمد تاسو داسې وایي چې ای زمونږ ربه ستا لپاره حمد و ثنا ده فانه من وافق قوله پس هغه څوک چې برابر شي ویناله ده قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا ابراهيم المنذر حدثنا محمد فليح حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عمرة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم في صلاه يوتن استعذ بمنزكي ما دامت الصلاه تحبسه سو پوری چې مونږ را بند کړی یو سړی دی په جومات کې د مونځ په انتظار ناست دی نو دی په مانځه کې دی اول ملائکة تقولو فرشتي وایي اللهم اغفر له اللهم ارحمه خدای دې بنده ته ګناه معاف کړي خدای په دې بنده باندې رحم وکړي ما لم يقوم من صلاتي څه چې څو بار دې لمانځه نه روان شوی نه دا دعاګانې کېږي او یحدثو یا یسو او دس مودس نه مات کړ نو کله که لمانځه په ځای کې او دس مات کړ نو د اودس ماتولو تش اودس مات یو ډک نه دی دغه څوک نه کوي او دا بعد مات پرېږدي دا عبادت پوهېږئ په دې باندې حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفار بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر دیو ما د نبی علیہ السلام نه اوریدو صفان زوی د یعلا وایي د خپل پلار وا په والا یعلا په والا خبره کوي چې یعلا دا خبره کړې وه چې ما واورېدل د پیغمبر اسلام نه او د لوستل کول په منبر باندې او هغه خبره دا وه ونادوا یا مالکو ليقضي علينا ربكم قال إنكم ماكثون قال سفيان بن عيينة وايي في قراءة عبد الله دا عبد الله زوی دا مسعود په قراءت او مصحف کې دا سوا ونادوا يا مالو ونادوا يا مالو وای چې دا یا مالو دا مخفف دی د یا مالکون چغه بکی جهنميان یا مالو اے مالکا الله ته درخواست وکړه چې مونږ ته لږه غوندې اساني راکړي جواب براشي چې فریادونه وکوئ انکم ماکثون دلته بس تاسو درنګ تېروئ ځای ته رسېدلي یئ بدماشیم په دغه ځای ختمه شوې ده نو ځکه وایي حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ابن وهب
أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته كأنها دا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم دي پیغمبر خواته ویلی هل أتى عليك يوم اے دا الله پیغمبرا آیا راغلی دا پتا بانی یو ورځ سخته کانا شد علیک چې پتا ډېره سختۍ د ورځ د احدنا احد کې پیغمبر خوا باندې ډېره سخته تېره شوې وه زخمونه راغلي وو ملګري شهیدان شوي وو ملګرو میدان پرېښی وو تنې تنها پاتې شوی دی 14 کسان ورسره پاتې دي انتهایي مشکل سره مخامخ ټول بدن یې په وینو باندې لیت پرېت و د دې نه باندې سخته ورځ چېرته په دنیا کې راغلې ده قال لقد لقيت من قومك نبی علیه السلام ورته وایي عایشې ستا د قوم نه راته میلاو شوي ما لقیتو هغه چې میلاو شوي دي یوه نه بېشماره او وکانه اشد ما لقیتو منهم او ډېر سخته ورځ هغه چې ما ته میلاو شوه ستا د قوم نه قریشو نه یوم العقبه هغه ورځ د عقبې وه څنګه چل شوی و واذا إذ عرست نفسي على ابن عبد يلال ابن عبد کلال وی ما خپل ځان پیش کو په زوی د عبد یلال باندې چې هغه زوی د عبد کلالو او دا یو ډېر لوی رئیس او سردار د دوی ما هغه ته ځان پیش کو چې زما حفاظت وکړه او ما سره د دین په باره کې مرسته وکړه نو فلم یجبني الی ما اردت ده ماله جواب را نه کو او قبول یې ونه که زما هغې خبرې ته چې ما د نه اراده کوله نو فانطلقتو او دا طایف کې دا واقع شوې وه فانطلقتو پس زه روان شوم وانا محموم او حال دا دی چې زه بالکل په یو غم کې پروت یم په ځان خبر نه یم د ځان محموم مانا بېهوش یم علی وجهي او روان یم په خپله مخه باندې فلم استیفقو بس زه را بیدار نه شوم الا وانا بقرن الثعالب مگر زه قرن الثعالب مقام ته را رسېدلی وم قرن الثعالب ته راغلی وم هلته راغلی وم را رسېدلی وم فقال ذلك فما شئت ان شئت نو دی وایي منځ کې پاتې شو فرفعت رأسي ما سر پورته که پیغمبر اسلام وایي بره مې وکاته فاذا انا بصحابة ګورم وریځ مې په سر سورې ده وریځ نو ما پر سر باندې وریځ سورې شوې ده قد اظلتني دې سورې په ما ساس کړی دی په نظر تو فاذا هي جبريل ما دې ورځې ته وکتل ګورم جبريل دی پکې وناداني جبريل راته آواز وکړ فقال ان الله قد سمع قول قومك لك محمد صلی الله علیه وسلم یقینا ستا رب ستا وینا ستا قوم ته واورېده وما ردوا عليك وایم واورېده چې هغوی څه جواب درکړه وقد بعث الله الیک ملک الجبال وی جبریل راته وایي چې الله درته د غرونو فرشته رالیږلې ده چې د هغې غرونه د هغې په واک کې دي لتأمره بما شئت فیهم چې ته حکم وکړې ملک الجبال ته په هغې چې ستا خوښه شي پر یې قوم ستا کې نو فناداني ملک الجبال ما ته ملک الجبال آواز راکړو وسلم علی ما ته ویل السلام علیک یا رسول الله ثم قال یا محمد بیا ما ته وی اے محمد فقال ذاک نو مانا دادا فقال ذاک دا وی ذاک مبتدا دا او خبر محذوف دی ذاک المسموع من جبریل حق ثابت دا تاسو دې حدیث ته وګورئ کنه دې باندې چې سوچ ونه کړي کنه دا ملک الجبال وی ذاک یعنی مانا ذاک المسموع من جبریل حق ثابت
دا جبريل چې ته کومه خبره وکړه چې زه ملک الجبال ما او الله را لېږلی ما چې ته راته څه حکم کوې د قوم په باره کې بما شئت پای چې ستا خوښه شي ان شئت که ته غواړې ان اطبق علیه الاخبشین زه به برابر کړم په دې باندې دا دوه غټ غرونه احبشین دوه غرونه دي په مکه کې غټ غټ نو قعیقعان ته بالکل مخامخ دي وي قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویل بل ارجو نا نجی زه دا نه غواړم چې قوم باندې مې دواړه غرونه برابر کړي بل ارجو ان یخرج الله عز وجل بلکې زه امید ساتم چې روبباسي الله عز وجل من اصلابهم د دې خبیثانو د شاګانو نه من يعبد الله عز وجل وحده چې به د یو الله عبادت کوي لا یشرک به شیئا او هیڅ شی به د الله سره نه شریک کوي ان شاء الله حدثنا قتيبة بن أبي سلمة